پیدا شي ډیره. سوره فاتحه په سوره شفا باندې یادېږي. ښه دا شفا والا دی. وی نبی اسلام مبارک فرمایي چې د مرګ نه ما سیوا په دې سوره فاتحه کې د هر مرض دوايي ده. دا دومره بابرکت سورت دی. او بله خبره کوم جی، وی صحابه نبی اسلام څه پسې لیږلي نو هلته یو بادشاه وقتو د صحابو خو به عرضه کې تبلیغ کو، د صحابو کار دا یا به تبلیغ کو یا به توره راغستې و جهاد به کو، دوه کاره و د صحابو بس. نو هغه بادشاه د کلي نه وشړل وي دا خو صحابیان دي، دا وهابیان دي، غیر دینه دي، دا صحابه یې وشړل. یو 20-25 صحابه و چې وشړل د خدای شان ته وګوره. هغه بادشاهي وقت هغه شپې له مار اوچیچه دی په ځنګل کې پراته چې مار اوچیچه د دنیا طبیبان راله خو گویا بادشاه مړ کېده بس. چې ورته وي حضرت دغلته یو 25 کسان ناغلي دي، ډېر بزرګان دي د نبی اسلام شاګردان، چې هغې راوسته ورته وی دا بادشاه باندې دم واچوي. دې کې تاسو له اجازه هم در کوم انشاءالله، بیا تاسو دمونه مچولی شئ. د خیره ټولو نه به پیران جوړېږي، ښه بیا به ماله چوټي راکړې خوب ده که نه. تاسو بیا خپلو کې په یو بل دمونه اچوي، ټول به انشاءالله دم کړی ګرځئ بیا. نو هغه صحابه یې راوسته، نو هغه ورته وي صحابه ورته دم دله اچوم خو یو شرط دی پکې، هلکه په دم باندې تعویز باندې پیسې ورکولم جایز دي، ښه اغستل جایز نه دي چې مال راکا، خو د خپل اند ورکول جایز دي. بعد خلک ویره جی په دې ناجایز دي او په ډمو باندې جایز دي، په اجراګانو نوستل جایز دي. نو د خپل اند ورکول جایز دي، ورکول شي. نو صحابه ورته ووی وی مونږ له به په مقابله کې ګډې بیزې راکې، 25 ګډې بیزې به راکې. نو هله به دم اچو. هغې ورته وي ګډې بیزې هم درکو خو دم واچوه. نو دا سوره فاتحه پې ولوسته او الله تبارک وتعالی وله شفا ورکړه. زما محترمو هغه بادشاه الله د مرګ نه بچ کړ. چې بچ کړ دي ګډې بیزې را روانې کړي دي، د نبی اسلام مبارک دربار ته راله. وایي د الله رسوله بلا ګټم کړی دی جی، بلا ګډې بیزې هم روستې دي. نبی اسلام وایي لکه دا کوم ځای وي؟ وایي د الله رسوله یو دم هم اچولی نو دا کار هم کړی. نو اوس دلیل علما کرام دې ځای نه وایي نو که په دا دم باندې پیسې اغستل ناروا وي نو نبی اسلام به ورته منع کړی و چې واپس کې. نبی اسلام مبارک ورته وفرمایل وي هلکه په دا ګډو بیزو کې مالم حصه وکړې، ما محمد لم. ټول شوق سره سبحان الله. نو ما وویل سوره فاتحه ډېر بابرکته صورت دی. ښه دې کې ډېر چې څوک هر انسان د هر مانځه نه پس وپېرې سوره فاتحه وایي او په خپل لاسونو باندې شف کوي داسې، او په دا ټول بدن راکاږي، قیامت به سبا شي خو د ده باډي پارټس کې به فرق رانی شي انشاءالله. رب نه امید کومه ښه باډی کې به فرق رانی شي، لاس به نه ماتېږي انشاءالله، خپه به نه ماتېږي اکسیډنټ کې. د سورې فاتحې دومره زور دی. خوښ هم ده داسې انشاءالله که نه معنا به زده کوو جي که به نه زده کوو؟ الحمدلله دوه ټکي وایو جي انشاءالله. خوښ هم ده. الحمدو ټول ثنا صفت چې دي لله د الله د پاره دی. دا دوه ټکي ډېر دي انشاءالله. الحمدو ټول ثنا صفت چې دي لله الله د پاره دی. الحمدو ټول ثنا صفت چې دي لله الله د پاره دی. دا شاتم گردان کو خو صرف دغه وایم او تاسو ترجمو کې به دعا کوخه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. الحمد ټول ثنا صفت چې دي لله الله د پاره دی. الحمد ټول ثنا صفت چې دي لله الله د پاره دی. آسان دی جی که نه؟ آسان دی جی؟ دا دوه ټکي به یادېږي انشاءالله. رب نه امید کوم یادېږي به انشاءالله. مړه ایسې به یادېږي به کور ته به درشم جي اخوا که نه حجرې ته خو درځم که نه. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
الله موږ چې کوم درس ولوسته خدای خپل دربار الهي کې قبول او منظور کړي. شوق سره امین وایه ان شاء الله. داسې امین وایه چې پرښتې او رب چې کوم دی خوشحالېږي په امین باندې. ذوق سره وایه چې اسمان پورې اواز رسي. الله دا موږ دا درس په خپل دربار الهي کې قبول او منظور کړي. د دې درس په برکت باندې خدای حاضر مجمع ته په نظر د رحمت او شفقت باندې خدای وګوري. الله ستا رضا له راغلي دي، خدای ستا کتاب له راغلي دي، ستا در له راغلي دي. خدای د دې حاضر مجمع زړه کې څه قسم شرعي حاجات دي خدای د خپل در نه پوره کړي. الله چا باندې څه قسم مصیبتونه دي، مشکلات دي، دردونه دي خدای په خپل دست قدرت ختم کړي. بوډاګان دي، سپینګیري دي، الکان پکې ناستي خدای سپینګیرو په عمر کې برکت واچي. نوجوانان الله د دین سره وابسته کړي. ماشومان خدای با عمل عالمان، حافظان، مفتیان، قاریان کې د دې کتاب په برکت باندې خدای د چا په زړونو کې څه قسم شرعي مقاصد دي خدای د خپل در نه پوره کړي. الله په دا مجلس کې بیماران دي، په کلي کې بیماران دي، کورونو کې بیماران دي، اسپیټالونو کې بیماران دي. خدای شفای کامله عاجله مستمره ورته نصیب کړي. الله د دې کتاب په برکت باندې خدای په دا کلي کې اتفاق او اتحاد خدای نصیب کړي. الله کاروباریان پکې ناستي خدای کاروبار کې برکت واچي. د چا رزق کمزورې دی خدای د رزق باران په وکړي. د دې کتاب په برکت باندې او دا کتاب خدای د دې حاضر مجمع د پاره خدای د جنت ته دننه کېدو ټیکټ او شفاعت خدای وګرځي. الله دا کتاب د داخلي د پاره خصوصا زما د خويندو میندو د پاره د جنت ته دننه کېدو ټیکټ او شفاعت خدای وګرځي. الله دا درس خدای زما خويندې میندم اوري خدای د عزتونو د لپټوي خدای محافظ شي. الله دا د دې درس په برکت باندې دا کلی د هر قسم آفات او بلیات او اتفاقی حوادث او تاڼو کچرو هسپتالونو نه خدای اوساتي. او په وخت ځن کدنم دا کلمه په جبه راولي چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه